او چې کله یو سړی په عقیده توحید باندې کلک وي د بدعاتو د رسوماتو د خرافاتو چې کوم په مختلفو صورتونو کې زموږ استادو په معاشره کې رایج دي د زیارتونو د قبرونو د نقلی او جعلی پیرانو په صورت کې یو لوی شرکی او بدعي د شرک او د بدعاتو او د رسوماتو بازار زموږ استادو په ملک کې ګرم دی. خلک وایي چې داسې خبره او داسې بیان داسې وعظ او نصیحت کول پکار دي چې په هغې باندې مؤمن هم خوشحاله وي، مشرک هم خوشحاله وي، متبع سنت هم پې خوشحاله وي او بدعتي هم پې خوشحاله وي، مسلمان هم پې خوشحاله وي او کافر هم پې خوشحاله وي، مؤمن متقی پرهیزګار هم پې خوشحاله وي او فاسق فاجر هم پې خوشحاله وي. سورة الانعام آیت نمبر 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. دین مخکی آیتون مبارکو کہ اللہ جل شانہ اہل ایمان مسلمانانو ټولو ته دا حکم فرمایل چې تاسو د مشرکانو او داسې د هغو خلکو چې کوم د دین اسلام په احکامو پورې خنداګانې کوي د هغوی په مجلس کې مه کښېنئ او د قرآن کریم په ذریعہ دوی ته وعظ و نصیحت کوي او چې کله دوی راګیر شي نو د الله جل شانه نه سوا بل څوک سفارشي او شفاعت کوونکي بني او که دوی ځان خلاصولو دپاره د ټولې دنیا مال و دولت په جرمانه کې ورکي بیا هم دوی نشي خلاصېدي. نننی آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د هغې مطالبې جواب ورکوي چې کوم مشرکینو د مسلمانانو نه کړی و چې تاسو هم موږ سره څه نه څه ملګرتیا وکئ په دې بوتانو رابللو کې او د دوی په منلو کې څه نه څه ملګرتیا تاسو موږ سره وکئ نو په خپل منځ کې به زمونږ هم آهنګي به راشي. الله تبارک وتعالی وفرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه آیا مونږ د الله نه سوا هغه څوک راوبلو چې هغه نه د نفي مالک دی او نه د نقصان او مونږ په خپلو پوندو باندې واپس وګرځو یعنی چې کم کفر او شرک مونږ پرېښی دی عقیده توحید مونږ اختیار کړی دی نو واپس هغه کفر او شرک طرف ته تو شو دا څنګه کیدی شي پس د هغې نه چې الله جل شانه مونږ ته هدایت را کړی دی او بیا په شان د هغه سړي چې هغه ته شیطان هغې لره بېلاره کړي ګمراه کړي او دی په مخ د ځمکه باندې سرګردان او حیران ګرځي او د ده ملګري دته آوازونه کوي خو دی هغوی ته څه جواب نه ورکوي او بیا فرمایي چې دوی ته ووایه چې اصل هدایت او صحیح دین هغه د الله دین دی او مونږ ته د دې حکم را کړی شوی چې مونږ په اخلاص سره د الله جل شانه د دین اقرار وکړو او هغه تسلیم. قلت ورته ووایه اندعو من دون الله آیا راوبلو مونږه سوا د الله نه ما هغه څوک لا ينفعنا چې نه فایده را کولی شي مونږ ته ولا یضرنا او نه ضرر را کولی شي مونږ ته ونرد على اعقابنا او واپس شو مونږه په پوندو خپلو بعد اذ هدانا الله پس د هغې نه چې هدایت را کړې ده مونږ ته الله جل شانه کالذي پشان د هغه چا چې استهوته الشیاطین
استهوته چې گمراه کړی وي هغه لرا شیطانانو فی الارض پزمکه کې حیرانا چې حیران وي له اصحاب او وی د مرګري يدعونه را بلید لرا الى الهدى هدایت تا ائتنا چراش مونږه قلت ورته ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله جل شانه هغه صحیح دین دی و امرنا او مونږ حکم را کړی شوی دی لنسلم چې اخلاص کو مونږه لرب العالمین د رب العالمین ته اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا عقیده توحید دی عقیده توحید دا د اسلام او د ایمان بنیاد دی عقیده توحید عقیده رسالت عقیده ختم نبوت دا هغه بنیادی عقاید دی چې دین بغیر یو مسلمان نشي کېږي نو عقیده توحید ستوي چې ما سوا الله د الله نه ما سوا د تمام معبودانو رد کول نفي کول دا عقیده توحید دی ځین خلق په دې حواله سره په مغالطه کې وي هغه وی چې د الله جل شانه صفات بیان کی او بیا وی چې دا عقیده توحید دی الله جل شانه رحیم دی کریم دی الله جل شانه آسمانونه پیدا کړي زمکه پیدا کړي دي کائنات پیدا کړي دي دا الله تبارک وتعالى دا صفات بیان کی او بیا وی مونږه توحید بیان توحید دي ته نه وي دي ته د الله جل شانه صفات وي توحید دي ته وي د الله تبارک وتعالى وحدانیت بیانول مخ کی اول نفی دی لا اله الا الله محمد رسول الله اول نفی دی لا اله لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا مالک الا الله لا معبود الا الله لا مسجود الا الله لا منظور الا الله لا موجود الا الله دا اول نفی دی تمام معبودان باطلو نفی کولو بعد بیا الا الله دی اول لا دی نفی دا اول چې څومره معبودان باطله دي او د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې شریک مقررول شي داغي نفي کول دی لا اله نشته دی څوک معبود اول چې څومره معبودان باطله دي پاغي باندې رد کول دي د شرک چې کم څومره صورتونه دي پاغي باندې رد کول دي د نفي نه بعد بیا په دویم نمبر باندې اثبات دی الا الله اثبات رستو دی د الله جل شانه د صفات او تذکرہ د الله تبارک وتعالى د وجود ذکر رستو د اول نفی دی نو لہذا تمام انبیاء کرام چې راغلي دي نو دوی عقیده توحید خپل قوم ته خودل دي هغه بیان کړی دي عقیده توحید او که صرف د الله تبارک وتعالى د صفات او بیانولو خبره وا نو بیا د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک باندې د کانو باران بنه کیدو او د الله د محبوب پیغمبر هغه مبارک بدن د هغه مبارک په وینو باندې د طائف زمکه هغه په وینو ککړ شوی نه وي او کچري عقیده توحید صرف د صفات او بیانولو نوم وي نو پاغي باندې د مشرکین طرف نه داسې جګړې داسې جنگونه قتلونه د قتل دمکی د قید کولو دمکی د جلاوطن کولو دمکیانی او کله ساحر کله مجنون او کله یو قسم سازش کله بل قسم سازش دا نه شوي نن هم اکثر د خلکو دا خیال وي چې یاره د الله دین داسې بیانول پکار دی چې خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی چې مشرکم کا په خوشاله او مؤمنم خوشاله او خلک وی چې داسې خبره او داسې بیان داسې وعظ او نصیحت کول پکار دي چې پاغي باندې مؤمنم خوشاله مشرکم خوشاله متبع سنتم په خوشاله او بدعتیم په خوشاله مسلمانم په خوشاله او کافرم په خوشاله وي مومن متقی پرزګارم په خوشاله وي او فاسق فاجرم په خوشاله وي او دغه چې نیکم خوشاله وي او بدم په خوشاله وي داسې خوږی خبرې پکار دي چې پاغي کې څه قسمه اختلاف رانش حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اړومبي خطبه اړومبي تقریر د خپل قوم مخ ته
صفا غونډې باندې د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خپل قومونه هغه را جمع کوي، سرداران د خپل د قوم هغه را جمع کوي او دا غوي ته وایي چې ما سلويخ کاله ستاسو په منځ کې تیر کو، که اوس تاسو ته وایم چې د دې صفا غونډې شاته د غنیم یو لخر په تاسو باندې یو لوی لخر په تاسو باندې حمله کوونکي دي، نو تاسو بس جواب وي؟ قوم ورته په یک زبان وایي چې ما وجدناک الا صدقا، اے محمد صلی الله علیه وسلم په دې سلويختو کالو کې سوای د صداقت نه د اختیا ویلو نه بل څه ستا د جبې نه موږ نه دا اورېدلي. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل که تاسو دومره ما په خبره باندې یقین وي نو بیا واورئ قولوا لا اله الا الله تفلحون، بیا وایي چې تاسو لا اله الا الله د 360 بوتانو باندې اول رد فرمایل نبی علیہ السلام لا اله الا الله لا اله الا الله رسول. نو دغه ړومبي تقریر او ړومبي خطبه سره د کانو باران شروع شو. ړومبي کاڼه وشتل دا د خپل کور د خپل تر طرف نه دا شروع شو او بیا مشرکین او تانه ورکول شروع کړ چې کله نه تر علي نعوذ بالله په مکه معظمه کې انتشار شروع شو، اختلاف شروع شو، کور په کور جنگ جګړې شروع شوې، په یو کور کې یو ورور مشرک دی بل مؤمن دی، یو مسلمان دی یو کافر دی. ستا د راتلو نه مخکې ډېر ښکلی امن و او ډېر ښکلی وخت تېرېده، تا یو داسې پیغام راوړی دی چې دې سره جګړې شروع شي. نو چې کوم ځای کې حق بیانېږي نو څوک به موافق وي څوک به مخالف وي. الله رب کائنات دنیا ته یو کتاب داسې نه را لګلی چې ټولو منلی، چا انکار کړی دی چا اقرار کړی دی. الله رب کائنات 1,24,000 پیغمبرانو کې یو پیغمبر هم داسې نه راغلی چې ټولو منلی. نو لہذا د ټولو منلو والا فلسفه یو کس داسې وي چې 100% خلک په اتفاق وکړي نو دا خو د منافقت نښه ده. کافر ته وایي تم ټیکي، مؤمن ته وایي تم ټیکي، مشرک ته وایي تم ټیک وي، منافق مؤمن ته وایي تم ټیک وي، یو متبع سنت سړی ته وایي تم ټیک لګیای، یو بدعتي ته وایي تم ټیک لګیای، یو سړی په حق یې هغه ته وایي تم ټیکي، یو سړی په باطل یې هغه ته. دا خو د منافقت نښه ده. د اسلام او د توحید تقاضا دا ده چې په هر حالت کې د تمام مشرکانه عقاید رد کول، د یو عقیده د الله تبارک وتعالى د توحید اثبات کول، دي ته وایي عقیده توحید. او چې کله یو سړی په عقیده توحید باندې کلک وي د بدعاتو د رسوماتو د خرافاتو چې کوم په مختلفو صورتونو کې زمونږ استادو په معاشره کې رایج دي، د زیارتونو د قبرونو د نقلی او جعلی پیرانو په صورت کې یو لوی شرکی او بدعي د شرک او د بدعات او د رسوماتو بازار زموږ استادو په ملک کې ګرم دی. یو لوی طبقه د مسلمانانو په دی وجه باندې په شرک کې مبتلا دي، په کار د دې مخنیوي وشي. هر مسلمان د دې شرکیاتو نه ځان وساتي، عاملانو پسې ګرځیدل او پیرانو پسې ګرځیدل چې کم غیر شرعي دي نو دا خپل ایمان نه لاس وینځل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي که یو کس داسې نجومی ته یو داسې ساحر ته یو جادوګر ته لاړو، صرف دغه په خوا کې کېناستلو او د هغې نه یو مسلې تپوس وکړو نو 40 ورځو پورې الله تبارک وتعالی د عبادت د منځونه هغه نه قبلوي. څومره لوی وعید دی. نو لہذا چې کوم خلک بیا په هغوی باندې عملیات کوي او کوم خلک چې د هغوی په معلوماتو باندې یقین ساتي، یاره فلانکي صاحب ما ته د ټول وخت حالات راته وي، زما د زړه رازونه راته وي، دا خو ښکاره شرک دی. دا څنګه کې دی چې د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما ته د غیب او علم وینو ما به ځان د پر ډیر خیر راټول کړی وي. د الله محبوب پیغمبر ته په غوښه کې زهر ورکول کېږي، هغه ته پته نه لګي، هغه خوري، د هغې د وجه نه 3 کاله بعد د هغه شهادت د هغه وفات هغه کېږي، هغه ته پته نه لګي. او یو وخت دی چې کله نوړې راواخلي د نوړې نه आवाज راځي د غوښې ټوکړې نه چې ما کې زهر دی یا رسول الله ما مخوره. چې کله الله تبارک وتعالی غواړي ورته خي او چې نه غواړي ورته نه خي. نو 1446 سال بعد یو کس ته څنګه پته لګي چې د حالات څنګه دي. یو زیارت ته لاړ شي د عقیده د مشکلات او دا ټول هغه شرکی او بدعي عقاید دي. یو مسلمان باندې دین ځان ساتي. الله تبارک وتعالی په دې آیت مبارکه کې عقیده توحید مونږ ته بیان کړی چې مونږ عقیده توحید او پیژنو او تمام شرکیاتنا بدعاتنا رسومات او خرافاتنا ځان بچ وساتو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.